مسلمانان د نوي کال مبارکۍ ورکوي د هغې په جشنونو کې حصه اخلي پوسټونه کوي نیا سال مبارک هو خو زما مسلمان وروره تا ته لا دا پته نشته چې ستا اسلامي کال د جنورۍ نه شروع کیږي بلکې د محرم نه شروع کیږي ستا اسلامي کال په دسمبر باندې نه ختمیږي بلکې په ذوالحجه باندې ختمیږي او د څه خبرې مبارکي ورکې کم کال چې تیر شو نو دې کې تا څو منځونه کړي څو درنه قضا شوي دا حساب دې چېرته ځان سره وکړو حج در باندې فرض و حج دې کړی که نه دی دی کړی روژه در باندې فرض و روژه دې څنګه نیولې ده او زکات در باندې فرض و ورکړی دی دی او که نه دی دی ورکړی په دې تیر شوي کال کې پردي حقونه په تا باندې پاتې شو آیا د هغې غم او فکر دې کړی که نه دی دی کړی ستا د لاسه یو مسلمان ته یو ګاونډي ته یو رشته دار ته ظلم او ضرر دا رسېدلی دی آیا په دې باندې تاسو غم او فکر کړی دی او که نه دی دی کړی او د څه خبرې خوشحالي کې کم کال چې تیر شو نو ستا د عمر نه یو کال کم شو تاله چې الله څو کاله عمر درکړی که نه یو کال تی کم شو یو کال د مرګ په طرف نږدې شوې د عزرائیل ترخې څپېړې ته نږدې شوې د مرګ تریخ ګوټ ته نږدې شوې د قبر اولنۍ شپې ته نږدې شوې نو دلته خو خفګان پکار دی دلته خو غم او فکر پکار دی هغه د دیوال باندې ګړۍ لګېدلي که نه ټیمپیس لګېدلی او دا ستنه ټک ټک کوي ټک سیکنډونه چې اوړي ټک 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 نو دا ټک نه دی دا کټ دی کټ 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 ستا د ژوند نه سیکنډونه کټ کېږي منټونه کټ کېږي ګنټې کټ کېږي ورځې او میاشتې او کلونه لګیا دي څه کېږي کټ کېږي او ته د مرګ په طرف نږدې کېږي هغه وایي که نه د ګړۍ د ستنې ټک ټک هسې ټک مه ګڼه د ژوند په ونه دي د تبر ګزارونه کېږي دا خو لګیا دی ستا ژوند ختمی نو چې کال تیر شو نو تاله خو غم پکار دی خفګان پکار دی خوشحالي د څه خبرې کې دنیا کې چې په چاره جنت زیری راغلی و هغوی خو هم دومره خوشحالي نه ده کړی هغوی خو به چې د مرګ خبر اورېدو نور به هم جړل او خفه کېدل به زموږ زړونه بدل شوي دي زړونه تور شوي دي زړونه د الله او د پیغمبر د اتباع نه هغه اوړېدلي دي 1400 کال اسلامي تاریخ مطالعه که چرته پکې دا شته چې صحابو یا تابعینو یا بزرګانو د امت د نوي کال مبارکۍ ورکړي یا نوی کال مناو کړی دا ټولې د عیسیانو د یهودو طریقې دي او دا د قیامت نښه ده چې اخر دور کې به مسلمان یهودو د عیسیانو په نقش قدم باندې سي دا به رواني د هغوی طریقې لګیا یو ژوندي کو د خپل پیغمبر طریقې هم د خپې د لاندې کړي دي ځکه خو د مسلمانو د اسلام روب ختم شو کنه د هغې طریقې ژوندي کو من تشبه بقوم فهو منهم حدیث کې راځي چا چې د یو قوم په شان ځان جوړ کو د هغوی سره مشابهت وکړو نو دا به د هغوی نه زما مسلمانانو رونو زما نوجوانانو رونو زما مسلمانانو خویندو په کم طرف روان دي مهرباني وکړئ دا پوسټونه مه کوئ دا ویډیوګانې مه شیر کوئ چې نیا سال مبارک و په دې جشنونو کې برخې ویسې مه اخلئ په خپل ځان باندې سوچ وکئ په خپله زندګۍ باندې نظر وکئ دا کم نوی کال چې شروع شو دې ته تیاری څومره مې کړی د دې په سر کې ماله مرګ راځي که دې کال په منځ کې مرګ راځي که دغه کال په اخره کې به ماله مرګ راځي آیا ذهني طور زه تیار یم د مرګ په طرف باندې زه تیار یم زما رونو دا پیغام ټول امت مسلمه ته ورسوئ نوجوانانو ته ورسوئ مسلمانانو خویندو ورونو ته ورسوئ چې هغوی د خپل پیغمبر اتباع وکړي او د یهودو د نصارو د طریقو نه منع شي وصلی الله علی النبی پاس کسان ناستې دي او ښکته یو کس ته قرآن کریم تلاوت کوي نو آیا دا جایز دي که جایز نه دي بره په کټونو کې په کرسو کې کسان ناستې او یو کس ښکته په ځمکه ناستې قرآن کریم ورسره دی تلاوت کوي دا عمل د ده دپاره څنګه دی یوه دویمه مسله دا ده چې په کمره کې په کوم المارۍ کې چې قرآن پروت دی هغه دیوال طرف ته ستا خپې راځي نو آیا دا بېدبۍ کې راځي او که نه راځي دریمه مسله دا ده چې په کومه کمره کې قرآن کریم پروت دی یا کلاو د تلاوت پکې کېږي د دغه کمرې د چت ته پاسه ختل دا څنګه دي ګوره جي اوله مسله باندې ځان پوهه کا چې په کوم ځای کې په کټ یا په کرسۍ کې کس ناست دی اوچته نو تلاوت کوونکي له دا نه دي پکار چې دی راشي او په دغه ځای کې کیني او قرآن کلاو کې تلاوت پکې کوي دا د آدابو خلاف دي دله پکار دی چې یا اوچت کینی یا څه فاصله کې لرې کینی او یا په بل ځای کې کینی د قرآن تلاوت وکړي خو دغسې دله کې ناستل نه دي پکار او که نه تلاوت کوونکی د مخکې نه ناستی دی په ځمکه باندې تلاوت کوي نو راتلونکي کس له دا نه دي پکار چې دا ډایرکټ دغلته په کرسۍ یا په کټ کې اوچت کیني صحیح شوله یا خو پکار ده چې دا تلاوت کوونکی هم اوچت شي او یا ورسره دا راتلونکي کس هم په ځمکه باندې کینی نو بیا صحیح ده دا په هغه وخت کې چې کله په قرآن کې تلاوت کوي که دی په یادو باندې لګي تلاوت کوي نو که دی بیا په ځمکه ناستی دی او نور کسان اوچت هم ناستي نو دا بیا څه فرق
نه غورځي جی دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې په کومه کمره کې قرآن کریم په المارۍ کې پروت دی هغه طرف ته ستا خپې راځي نو دا بېادبي ده او که نه ده. نو ګوره دا یاد ساته که قرآن کریم په المارۍ کې په اوچت تاخ کې پروت دی صحیح شوله که نه یا د المارۍ د پاسه پروت دی یا ورله تا دغه دیوال طرف ته اوچت ځای جوړ کړی او ښکته ته په کټ کې ملاستې صرف دغه طرف ته د خپې دي نو دا په بېادبۍ کې نه راځي. که داسې و چې دا قرآن کریم ښکته پروت دی او بلکل ستا د خپو ته مخامخ دی او ستا خپې هغه طرف ته دي نو دا یاد ساته چې دا بیا بېادبي ده دغه طرف ته بیا خپې کول نه دي پکار یا خپې کوم او یا د قرآن کریم بل طرف ته کېده خو که اوچت پروت او ښکته ته کټ کې پروت او صرف د دغه طرف ته خپې دي نو دا بیا بېادبي نه ده. درېیمه مسله دا ده چې قرآن کریم په یو کمره کې پروت دی یا کلاو دی تلاوت پکې کیږي او د دې کمرې او د برنډې د پاسه یو سړی خیږي نو دا یاد ساته چې دا هم بېادبي نه ده ځکه د دې په منځ کې دا چت حایل دی دا چت دی نو د دې د وجې نه که بره څوک وخیږي او که قرآن په دې موقع کلاو دی او که بند دی دننه پروت دی نو د دې چت ته پاسه ختل داسې بېادبي نه ده. بله مسله جی دا وکړه چې قرآن کریم تا تلاوت کو په هغې کې د نبي علیه السلام نوم مبارک راشي نو آیا درود ویل په دغه ټیم کې ضروري دی او که نه دي. نو دا مسله یاد ساته چې په تلاوت کې د نبي علیه السلام نوم مبارک ذکر شي نو درود ویل په دغه ټیم کې ضروري نه دي ځکه د قرآن تلاوت چې څنګه راغلی دی نو هغسې ویل څه دي دا لازمي دي. خو که یو کس درود ویم نو دغلته تلاوت بندول لازمي نه دي بلکې تلاوت د خپل جاري ساتي او چې کله تلاوت ختم شو نو وروسته د دې څه وکړي درود شریف دی ووایي او په دغه ټیم کې د لپاره دا ضروري او لازم نه ده چې ډېرې تلاوت بند کړي او د خامخا درود شریف ووایي. دا ډېر اهم مسایل دي او مسلمانانو وروڼو ته ضرورت دی نو د اجر او د ثواب دپاره هغوی سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین.